كل من عليها طول آغا عليها چې په دې ځمکې د پاسه دي فان اب فناش. نو علما وایي چې دا قرآن دا الفاظ چې دي دینا مراد د ځمکې د پاسه څومره اشیاء چې دي دا به ټول فنا شي. اما په اسمانونو کې چې دي اب لا ژوندي. بیا په دا اعتراض چې د اسمانونو خلق چې ته ژوندي ومني نو ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام سره به چلته د کل من علیها فان خدا معنا چې پزمکه سګوري دا بټول فناشي. نو ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام د دې الفاظو نه خدا معلومیږي چې اس شی بجوندې پاتې نشي ټول به فناشي. علما گویا د دې تطبیق کوي چې خبره دا ده چې قیامت به برپا کیږي په دې ځمکه باندې. نو قیامت به الا برپا کیږي چې د ځمکه ورتاول برابر کی. نو ځمکه به برابرېږي الا چې اسرافیل علیہ السلام په شپېلۍ کې پوکې وکي نو دا د ځمکې د پاسه ټول اشیاء چې دي دا به ځای په ځای مړ شي او ختم بشي. نو بیا به تر مشرق نه مغرب او جنوب نه شماله پورې په دې ټوله ځمکه باندې بلډوزر وګرځي او دا ځمکه به اواره شي. دا غرونه وغیره به د پاغوندو غوندې والوزي او ځای په ځای به اوار شي. قرآن کې راځي القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. دا بني آدم به د ملخانو په شان والوزي. وتكون الجبال كالعهن المنفوش او دا غرونه به داسې اوار شي لکه ډنډت شوی وړی چې څه وخت کې ډنډت کړی شي او بالکل پاش پاش او ذره ذره شي. دا غرونه به داسې اوار شي. نو چې ځمکه به اواره شي نو دې ځمکې د پاسه به بیا بله ځمکه وغوړېږي چا به د تانبې وي. چې د تانبې ځمکه پې وغوړېږي څه وخت کې نو د انور به د انورونو عزیزانو جدید تحقیق اوس دا دی چې د انورونه د دې ډېر افراد دي ډېر افراد. نو د دې ټولو انورونو د افرادو هغه شعاع چې دي اب د دې ځمکې نه یو نیزه قدرې اوچتي ټول برا متوجي شي دي د تانبې ځمکې ته. نو دغه وخت کې به اسرافیل علیہ السلام په شپېلۍ کې بل پوکې وکړي. چې بل پوکې وکړي نو په شپېلۍ کې به دا الفاظ ووایي. په شپېلۍ کې به الفاظ ووایي لکه تاسو خو شپېلۍ میلۍ به ډېرې اورېدلي ستاسو د برکته یې مونږ هم اورو که نه جي. نو په شپېلۍ کې بعضې وخت کې یو غزل چې سړی په ژبه وایي نو هغه غزل بیا په شپېلۍ کې وایي. هغه غزل بیا په باجا او رباب کې وایي. په دې خو پوهېږئ که نه تاسو کور وکلی دی. تاسو خیال راغی پخوا به مونږ وی چې کوم ځای کې د سرود आवाज اورېدی کېده به نو حضرت عمر به په غوږونو کې ګوتې ورکړي او به وی چې دا आवाज چرته اورېدی کېږي نو التم لعنت وري. اوس په ایمان وایي چې داسې ځای چرته شته چې په پاکستان کې په رحمت وريږي. دا جماعتونو کې هم رحمت نشته ځکه چې جماعت سره یعنی هر سړی ډم شو. هر سړی ته چې ګورې ډم که سوزکو والا ته ګورې بمباجي به پکې لګو
کلارو والا تا ګوري ټیپ ریکارډر به پکې لګولي روان به لکه د دجال او درستو کونی نه به د بمباجو आवाज روزي کلارو والا ګوري کټرکونو والا ګوري ک سوزکو والا ګوري لا چې وادي صاحبہ ا موټرې چې جوړ کړی چې پاغي کې کم شی لګولې اریان نو یو لیوانه نه دی چې سړی علاج وکړي ملک ټول لیوانه وطن ټول لیوانه او زه دې ووایم کنه چې زه ملایم زه ډولکی نه اورم استا غني کبه ماوري خلاصيږي بچر په کور کې دننه په کوټه کې به پروت او په مالت کې به د دبلې غږیږي اور جماعت کې بناس کې در سره به تیریږي بازار کې بروانه کمزه بخلاصيږي داغه زمانہ دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د اخر زمانه فتنو کې به جاذبیت دي ته به وې چې زدي فتنه ته نه نږدې کېږم ا فتنه به د مقناطیس غوندې تازان تراکاږي فتنه به راکاږي او ځان کې به مبتلا کوي توای چې زنه ورزم کړه فتنه به ځان تراکاږي شپاره سنه دا هغه زمانہ نو د خدای ا د قهر نظر ته مو ګور نو داسې خو درته نه دی متوجه کړي د قهر نظر داسې درته متوجه دی چې پرانا ورځ لوټ شي پرانا ورځ تباه شي پرانا ورځ غرق شي تپوس والا دې څوک نه پختنه والا دې څوک نه نو دا الله د قهر ټول نظرونه چې دي آنن ستا ملک ته متوجي ایس شی محفوظ نشته کور محفوظ نه ده ځان محفوظ نه ده مال محفوظ نه ده دکان محفوظ نه ده اولاد محفوظ نه ده هیڅ شی محفوظ نشته ته ما ته وایې چې د حکومت موټر وارلسی پکې لګېدلی او سړی پې راشه او د حکومت موټر بوزه او تر اوسه پته هم نه لګي نو کمال دی د دې ملک که نه وارلس پکې لګېدلی تاسو خیال را آیا خزا زوی ورپسې روانو غنې لاس کې ور کړو تیران راغله و غریبا س سودا مودا پسې غزوې ته ورک شو چې زوی ته ورک شو ناخذ اوس په بازار کې او تر منډه وای او صاحب بچي وای چې وا خلکو یو تورا کټوخه بچای میو چنجان غنای ملاس کې ور کړه خو چې سه مې وکړه هاي مې پر کور را پسې را روانو چې رست مې وکړه هاي مې پر کور اوس بروانه او هاي بده پر کوري بیړي بده غرکش نو کم قوم چې د خدای نه سرکش او باغی شي هغه قوم نه د الله امن چې ده هغه اوچت شي پولیس نشي راټینګول پولیس څه کولی په پیښور کې تاسو شمارئ
دار یو تاڼه آبادی چې دا 15 لک آبادی ده او په تاڼه کې شل سپایان او دو پکې تاڼه‌داران نو په شل سپایان او دو تاڼه‌دارانو 15 لک خلک راټینګي نو دا الله امن چې ده هغه د ملک نه اوچت شي چې دا الله امن اوچت شي نو انجام دای لکه نن ستا د ملک چې کوم انجام چرته خدای په ډزو رانیولي چرته خدای په بمونو رانیولي چرته خدای په ډاکو رانیولي چرته خدای په غلو رانیولي پرنګ رنگ راګر کړي پرنګ رنگ او نور بګوري ان شاء الله العزيز نور بګوري دا قوم به د ځان تماشي کوي قوم ته ته ملک او ته قوم تاسو خو د منډي غویان یې 25 لک روپۍ یو منبر ته د صوبایي ملو شوي دي 25 لک منبران څه کوي پالاکه کې د کونډې رنډې یتیم خوار غریب اوږي تږي نهر دا تپوس نه کوي چرته دیرو ته دیوالونه وهي او چرته په سړکو فټپاتونه جوړي د ملک ته د فټپات ډیر ضرورت دی په کوارټ روډ ګوره فټپاتونه جوړیږي فټپاتونو په غاړه دکانداران دي هغه دکاندارانو فټپاتونه قبضه کړه چا ورته اوسپنې راایستې دي او چا په کرسۍ چولې دي او چا په ټیمانی خېدي او چا په ډرمونه یې خېدي او نه په فټپات څوک تیریږي او نه سکیږي مطلب په فټپات کې څه دی مطلب په کې دا دی چې په ټیکای ورکی نو ټیکدار د کمې پټای سړی دی او چې دا چا ورکړه د پکې کوم غوا لنګه کړې ده خپل د ملک ته د فټپات ضرورت نو نن ستاسو د منبرانو مبارکو 25 لاک روپۍ چې دي ا د سړک په فټپاتونو لګي تو په ایمان چې یو سړی وګیم دی د درې ورځو نهر دی او تو ورته وایي چې راشه کنه څنګه خسارک مې دله جوړ کړو اب ورته وایي چې خدای دې کور لوټي لوټي کا مال د څه ضرورت ته ته جوړه راته څه شي مال د روټای ضرورت ته زو د لوکه مرما او ته ما ته فټپاتونه جوړه دا زمون ملک په ایمان درته هم که په شرمېږي دا زما تقریر دی دا د هرې جمعې تقریر چې د چا متعلق زه څه ووایم دا سی ډي والا د ډایري په شکل کې د هغه په میز کېږي زما دا جومات چې دی دا ډېر خطرناک جومات دی ټولې دنیا نه پابندي سی ډي اوچته شوې ده خو دوی ته ویلي دي چې د دې جومات خیال کوئ دی کې ملا چې دی هغه ګوریلا دی چرته ملک ایټم بم دی ملک قرآن نه خیال راغی دا ډېری ورته په میز کېښوئ چې ستا متعلق دا خبرې شوي دي والله که مړه خوا د بې شرم د دې لوی او د سماتي په ځای ونه زرغونه شوه چا ورتل دا ونه دې په کوم ځای وشوه ښه ځای کې وشوه سوري لاندې بیا کېنم دا هغه بې شرم هغه بې حیا او بې غیرت په خبره نه شرمېږي او نه پې پوهېږي اصیل او شریف سړی چې هغه د سترګو په اشاره پوه شي یو نقص چې ورته وښی فورا هغه ته انتباه وشي چې یاره ما ته دا کار نه دی کول پکار ځکه چې په دې زه شرمېږم دوی په څه شرمېږم د دوی غرض
خېټه ډکول، خپل کورونه جوړول او مازیګر کې خپل خزه ګرځول، دا ستا د ملک پیشه ده او دا ستا د ملک رواج. پرون یو سړی موټر کې په مخ راغی، ما نه تپوس کړو چې د بیبي فاطمه د 70 بیان راته، نو ما ورته لوی تقریر وکړ چې بیبي فاطمه چې وا چې وفات کېده وصیت یې وکړو چې زما جنازم چې د ورځې اوچته نه کوي، زما جنازه به د شپې اوچته وای او زما د کټ د پاسه به ډولای غوندې جوړوي او په صادرې به غوړوي چې زما د کپن ټوټم چرته پردې سړی ونه ګوري. پرون مغه سړی په مخ راغی، بالکل بربنده خزه ځان سره مخ کې سیټ کې کېنولې وه، په یو لاس سټیرنګ تاولو او په بل لاس یې خزه سره خبرې داسې کول. ما ته چې داسې وکړه سترګې ټیټې کړې. دا هغه ملک او دا هغه قوم. نو عزیزانو عرض مې دا و چې د خدای په لوی کرم بکیږي، په عقل ګرانه د زما د آشنا مینا، دا د روح باس ما ستاسو مخ کې چې شروع کړی دی، په دې دا طالبان وغیرہ کدل ترازی دا پی پوئیږي، نور تاسو په دې ډنګ نه ای چې روح څه ته وایي او زیبه کم طرف ته او ما سره به څه چل کیږي. او خیال دې راغی که تاسو هغه زمونږ یو نیکه کېده، هغه زما نیکه ته ویلې چې موږ د نیکه ورو هغه ته وی چې زه چیلا کېږم، هغه ورته ویل چې بس چیلې میلې پرېږده خو جومات کې کېنه وظیفې کوه. وی چې نه ماله کوټه جوړه کړي زه چیلا کېږم. کوټه یې ولا جوړه کړه، څو ورځې چیلا کېږي؟ ویل 40 ورځې به دې کوټه کې چیلا یم. ورننوت، چې ورننوتو نو چې یو 10 ورځې تېرې شوې، چا بار آواز وکړو چې د ګل شیر کاکا نوسی چې دی هغه چاووالو په سرو وینو یې رنګ، دا د چمسای په اوږه ده ورپسې راووته وي چې دا چا کړی د خور او مور. نیکه دې مې ورته ویل چې ما چیله دې خرابه، چیله به کار کوي نوسی یې راله مړ. تاسو د ګل شیر رونه یې جماعت کې چیلم یې او بزرگانم یې او نیکانم یې، د پیشو رونه یو مونږه وای پیشو ترغه پورې شیخ چې په مګو نه یې پیخ، پیشو بزرګ او نیک د تور ته مګ او خا بیا د دې حال کو مونږه هغه یو. خدای پرستای چې او انم داستا د بل اخلم ځان توایم، نم داستا او د بل اخلم ځان توایم، خپن شي کمی نم واغستستا، نم داستا او د بل اخلم ځان توایم، خپن شي کمی نم واغستستا. داستا او د بل نامعلوم ویم ځان تا چې مونږ ټول په دې عظیم قهر گرفتار، زمونږ ټولو دا حالت. نو روح علماء لیکي چې روح چې دی دا به هم مړ کېږي، خو کله دویم आवाज چې په اسرافیل علیہ السلام په شپېلۍ کې وکړي، هغه شپېلۍ کې به دا الفاظ وایي چې او زړو شو غوښو او زړو شو هډوکو او خاورو سره مکس شوي غوښو هډوکو راپورته شي
او روان شي شام له د پاره د حساب. علماء لیکي چې دا ځمکې نه به ټول ذرات راوالو په دې ځمکه چې څومره بني آدم تیر شوي دي نو د هر سړي د بدن اجزا چې ارزه ته په خاورو کې تلی راغلي اب سره خپلو کې مرکب شي او جسم به مکمل او کمپلیټ شي او روان بشي شام ته لپاره دی. دا به څنګه کی او ګران کار قرآن ویلی دی دا بداسي کیږي. لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه. سورۃ قیامت کی وګورئ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه. الله وی انسان دا ګمان کوي چې زده د اډو کې به بیا زرا جمع نکما. دا ګمان کوي بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. چې دا قبرونه خو مونږه بعضې وخت کې سپړلي دي او لاندې پکې وګورو اډوکي پکې پراته یا پکې مړی پروتي مونږ خو یې نه وینو چې دا قبر جنت دی او دا دوزخ دی یا پکې نعمت دی یا پکې عذاب دی. هغه ورته وی چې تا سره یو سړی پروتي او ادی او هغه سړی په خوب کې پولاو خوري چرګان خوري فروټ میوه خوري. تا ته پته لګي تا سره وده دی او هغه په خوب کې لګیا دی میوه او چرګان او پولاونه خوري. تا ته پته لګي؟ ویل نه. ویل چې تا سره پروت دی هغه لګیا دی چرګان خوري او تا ته پته نه لګي نو چې تا نه بل عالم ته تللی دی د هغه د نعمت تا ته څه پته لګېدی؟ تاسو خیال راغی؟ عالم برزخ خو یو حائل دی د قیامت او د دنیا په منځ کې نو هغه بل عالم دی نو د بل عالم د نعمت او د غیر نعمت تا ته څه پته لګېدی؟ بل دا چې داغي جواب پیغمبر ډیر خوانناک کړي. په یو دو قبرونو تیر شو او وی فرمایل چې اے صحابه هما يعذبان دا دواړه مړي په سخت عذاب کې گرفتار. نو لیکن وما يعذبان فی کبیر گناہ سلویا نو لیکن خدای رانی ولی نو د قدیر یو ډکه راوړو چې ډکه راوړو نو هغه نیم ډکه چې ده اپ یو قبر وټمبلو او نیم په بل قبر وټمبلو او وی فرمایل چې دا شین ډکه چې ده دا د خدای ثنا وای چې تر څو دا ډکه شین وي نو په دې مړو به عذاب معافي. یا رسول الله دوی څه عمل کو؟ صحابه ته وی چې کته دې یاري نه وي چې بیا به تاسو مړی د خخوي نو ما به خدای ته سوال کړی وي چې د دې قبر کشف در تکړی وي او دا مړی په خپل لیدلې وي چې دا خدای په څنګه عذاب کې گرفتار کړي او بیا به تاسو مړی نه خخو چې دې ځمکې لاندې دا بلا دا یو مړی چې د بتشي متیازي چې وکړي نو او 10 به نو چولو
نو د تشو متیازو د ساس کو نه ځان بچ نه ساتلو نو د مرګ نه رسو الله په دې عذاب را نیولې. او بیا دا حدیث فرمایلو چې استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. تاسو د تشو متیازو د ساس کو نه ځان بچ ساتئ ځکه چې د قبر عذاب چې دی ا د تشو متیازو د ساس کو نه جوړي. او دا دویم مړی چې دی دا چغلی خورو د یو خبره یو تکوا او د بل خبره بل تکوا. ستا خبره مال راوړي زما تاله ضروري ما او تا په جنگ کې دې تماشا کوي. په خدای باور وکړه چې بی دینه خلق خو پیدا دا عادت په مزګزارو کې دی. دا ډېر ډېر منځونه چې په دوی کې دا عادت دی چې د یو خبره یو راوړي او د بل بل راوړي. په جمعات کې به غوږ سره غوږ وجنګي او درته به پلانې خو خبر نه دا تا پسې دا دی. نو دا شیطانت دی. شیطانت وای دیتا چې ما یو خبره کړی او ته یو څه هغه سړي ته ورسې ورته وکړي دې ته شیطانت او دې ته غیبت چې کړی مې او ته ورته وې چې نه مې کړی او هغه ته بهتان وای. نو نن په دې شیطانت کې مزګزار مبتلا اسه په دې خوشفهمۍ کې مبتلا کېږي چې مونږه منځونه کو نور کا پخروس وریګم خیر په دې خوشفهمو کې مبتلا کی. دغه منځونه به زولنی وي او زمونږ د مړی ته به پرتی وي. دغه منځونه ځکه چې د مونځ کار څه دی؟ د مونځ کار دا دی چې سړی د ګناه نه بچ کی. مونږ مونځ د ګناه نه بچ کی معلومیږي دا چې زمونږ مونځ نه دی. په خدای باور وکړه چې د جمعات نه وځي او د کلی او د علاقې ویاڼی وګورئ چې ګن پکې نښتې دی او بونه ډکه ولاړه ده. دې ته سوچ کوئ ویاڼی وګورئ ویاڼی او دغه ویاڼی دې ډکې راوانه غستو کولاو دې نه کړه نو هم بم دا مونځ ستا په دې مخ درویشتی شي په قیامت کې چې ویاڼی ډب ولاړه وه ګن پکې نښتی و تا ولې کولاو نه کړه. او به کوي داسې وای بزرګانو جمعې پوره سپیشل مسالې راوړی او صاحب اتر متر مګلی او مونږ کور سره ویاڼی دا بله ورځې ما ډکې راواغستو کولاوله مې نو زمونږ د مالې یو سړی راغلی دی مولانا صاحب دا څه کې دا خو د چواړیانو کار دی مال دې وخت کې زه چواړی یم. او به کوي داسې چې دا مو نه کړه نو هم په تمه کېږه ما غر کې و داسې څوک چې دا کاري کړی دی. او مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله تعالی و تبارک د دیوبند لوی شیخ الحدیث د جنگ آزادی لوی سالار د شیخ الهند سره په مالټا کې لوی قیدی د ریل گاڑی په ډبه کې روان دی. په ډبه کې ټټای وی ټټای نو یو سړی ته متیازې ورلې او هغه سړی هندو
چې ټټای تننه وته نو ټټای کې څوک په دستونو تله او ټوله ټټای ګندا وا نو بیا زر راوت مولانا مدنی سے تپوس کو چھ بھائی کیوں آپ جلدی نکل آئے پیچھے وہ پاخانہ بہت گندا ہے نو چا ہندو کے نا تو ڈاڈا آواز چولا نو مولانا مدنی پر ڈبا کی آگا دا سگریٹ و ڈبی غرزیدنی و آئے راٹول کر چا غیر راٹول کر نو دننا ٹٹائے تننا و تو ٹولا ٹٹائے پاگا ڈبو باندے صفا کرا چا صفا کرا نو بیا راگا آگا ہندو تاوئی چا ابھی آپ جائیں و پاخانہ صاف ہو گیا ہے بیچے کیسے صاف ہو گیا ہے کوئی اللہ کا بندہ آن کر صاف کر گیا ہے ہندو پوئی شو چا دام دکڑی ہندو چا ٹٹائے تلاڑو چا گوری ٹٹائے صفا شوی دا متیازی اوکڑے رہو تو پلارتی تپوس کئی تسو کے دائے اوے زما حسین احمد نامہ دا پاریل پر ڈبا کی ہندو ویلی چا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مولانا حسین احمد مدنی ہوندے سڑے ہندو تا ٹٹائی صفا کئی تاسو بداؤ کہ پلا رکھی کرانے پروز آری او سڑے چپے تیرے گئی تخفا واڑے او تیر شی دا سے نہ کئی جرا سے لا سچتی ہو طرف تے کی جس سو پہ ٹھوکرو نو عزیزانو عرض میں داو چپ یوشی اعتماد مکوا آج دیو کو رالے بزرگ شوے مز دیو کو رواتر جماعت نصیبہ نظام الدین اولیاء در نجوڑ شو نا نا یو خبر برا گیر شی پا یو خبر اور خبری کڑی پا یو نکتہ کے برا گیر شی یو نکتہ جی منزونہ میں کڑی دا وہ بچے جماعت ترالی دے استنجا پزے کے چاغول کڑی تاولی دا تا پکار چو چوبہ دیر آغستے دے پیاڑو لے دیوے اور زید صفا کرے نتہ صحبہ طالبانو تا پکنزل راشئی غلم کڑی دی دادا من گزار دی دا اونا ملیان پا اور کے پراتی دا دیر منزونہ چکئی کنا لکہ تصبلا والے پوزی گندہ دی ڈاکے گئے ہو تشے گئے ہو نا نا آری او سڑے چننا اوزی او جماعت گندے جارو روالے تو جماعت صفا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور تبراغ ہے کل کل چیلے بے پخپلا اولا شلا سبزی بے پخپلا صفا کولا یہ ورزی کدو لگیا دے غصی نرے نرے غصی تپوس دیوشی جی تمرا نرے والی غصوی وی نرے ذکا غصم چے لگا خوروا پور کیو کو منگا بے مخرو دے گاونڈ کے بم لگا لگا ترکاری ہو رہی گاونڈ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کور کے زنانہ سرا دا کور کار بے پخپلا کول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا قجور پا باغ کے ناستے و کمیس ٹاکائی گنڈی ٹاکائی گنڈی دا شام سفیر راگ ہے دا سے ورطا ولار دے لرے ناو دا دیر روب نزدے نبور عمر فاروق ورطوی تعال لا تخف رضا ولی یری نو کمیس تا ٹاکائی گنڈی پخپلا امیر المومنین دے او کمیس تا ٹاکائی گنڈی
کور نو ټبر نو 200 نوکران نو او د کمیس ټاکه په خپل ګنډي لګیا هغه سفیر ورته وایي چې په خدای مې دې قسمي چې د کم قوم داسې راهنما وي داسې راهنما قوم به تر قیامته پورې ذلیل نشي نامې او جامې ته دې وګورو کمیس ته په خپله ټاکۍ ګنډې لګیا دی په دې نفس مړ شي نفس او چې نفس دې نه یې مړ ستا بیړي د هغه پلار او د نیکم تباه ده کور دې وران دی او نفس به دې اله مړ کېږي چې مخامخ در باندې څوک متیازې وکړي او ته ورته دعا وکړي متیازې در باندې تو به کوي داسې جمعې ورځ دسې به د ټول پاکستان جماعتونه به ډکي هله جمعې مانځله راغله داسې به وکړي مونږ به داسې زه به وکړم په ما به زه روان یم او ته به په ما متیازې وکړې خدای راستي چې بټکي دې مړ کړم متیازې در باندې جامې مې دې پلیتې کړې زه مونځګزار یم مونځ کوم د رسول الله نه لوی مونځګزار څوک و وای و څوک یا به پیدا شي یهودونه ښځې به پې خزلې راغورځولې چې د سهار مانځه ته به تلو 2 ورځې پې خزلې بند شوې نو پیغمبر یې کور ته تپوس ته ورغو چې بیبي سره مې 2مه ورځ ده چې ملاقات نه دی شوی خزلې به پې راغورځولې یو پیر ته یو سړی راغی شیطان پیر ورته وایي چې یو مسله راته وکړه شیطان ورته وایي چې پیر صاحب زما مسلې څه دي خو ټولې خلک ګمراه کول دي هغه ورته چې خدای څوک نه یې ګمراه کړی تی نشي کولی خو نن مې شوق دی چې د شیطان نم یو مسله واورم